کما نو کله چې دا قوم لاړې د اختر ورځ و د میلې ورځ و دا لاړه هلته او د خپل بوتانو ته خوراک څښاک هر څه کېښود چې دا به برکتي شي او لاړه هلته کولاو میدان میلې ته هلته دوی چې کوم هغه پادري پادري به کوم هغه به د بوتانو هغه صفتونه هر څه بیان کړه او دوی به بیا راله بوتانو مخ ته به کوم خوراک پروت و هغه به یې وخوړل. ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې غم مه کوه زه به څه طریقه وکړم تاسو دا بوتان به زه ټول ټوټې کړم وروسته د دې نه چې کله تاسو واپس کېږئ او شا کوئ راځئ د میلې نه دا څه به ختم کړي. چې کله قوم میلې ته راوړ ابراهیم علیه السلام ته وفرمایل چې موږ سره لاړ شه هغه ته چې زه بیمار یم نه شم ته ما ته ذهني ټینشن دی تاسو دا څه کوئ دا خو ناروا کار باندې. چې کله هغوی هلته لاړ ابراهیم علیه السلام تبر راواغېستو هغه ټول بوتان یې ول هغه ختم کړه او دې نه مخکې تږي سپاره کې راځي چې ابراهیم علیه السلام بوتان ته خبرې کوي ما لکم لا تنطقون څه چل تاسو خبرې نه کوئ خبرې نه شئ کولی لا تاکلوا ولې خوراک نه کوئ دا خوراک وکړئ که نه دا خبرې کولې دوی پړه کېدو دپاره تاسو دا کارونه نه شئ کولی او چې ټول بوتان یې مات کړه ختم یې کړه په هغه تبرګي باندې چې کوم تیشه یې سره وه او بیا یې هغه د لوی کوم بوت وه یا د دوی په دې عقیدې په لحاظ سره یا د جسم په لحاظ سره غټ و او هغې ته یې غاړې ته وله تبرګې ور واچوله چې کله قوم راغی وکتل چې دا بوتان خو ټول مات او ریزه دي یاره دا چا کار کړی ظلم یې کړی دی. خلکو وی چې لکه بعضې خلکو وی چې لکه ابراهیم علیه السلام چې یو ځوان دی او هغه زموږ د بوتانو پسې بدې ردې وایي کیدای شي دا هغه کړی نو بس نمرود بادشاه ډار وکړو خلک یې راجمع کړي چې راوله دا سړی راولی خلکو مخکې به ګوایي وکړي پته به ولګي چې څنګه حساب کتاب دی دا کار چا کړی دی. ابراهیم علیه السلام راغلی ورته وایي چې دا کار چا کړی دی تبر چې چا مخې چا پس نغمه اوږه باندې دی کار به هغه کړي دی ځکه چا سره چې سسیس وي یا خو دا دې دپاره دی چې ابراهیم علیه السلام د خلکو په پړکوله جهالت وله خو د قمقلتوب چې وګورئ که نه دغه بوت غاړې ته دی دا بوت ټیک ټاک ژوندی دی او مطلب روغ رمټ دی ټیک ټاک دی په کار دا نه دنه تپوس وکړئ تاسو خدای منئ بوت چې دا زموږ خدای دی تپوس دی وکړئ تاسو ته وایي چې دا چا کار چا کړی کس بله ته وښایي او که دا نه دی کړی نو بیا به دا کړی وي هغه کس خو دې ځکه چې دا کم خبر راغلی دی مطلب دا دی لکه سړی چې دا کار تا کړی دی که بل چا کړی ته یار دا کار به یا ما کړی یا به دیوال کړی دیوال نو خبره ته دیوالو کار نه کړي خو دا ما کړي اشاره دی نه ده نو دلته ابراهیم علیه السلام دا خبره دغسې پور وکړه نو هغوی ویل چې لکه دا خبره خو داسې نه ده دغسې پورې دا واقعه دغسې پورې چلېږي ځکه دا خبره اوږده ده دغسې پورې به دا خبره را کنټرول کړو مخکې بیا دا خبره کوي چې دا کار چا کړی دی ابراهیم علیه السلام دوی چې دا کار دی بوت کړی دی او درې خبرې ابراهیم علیه السلام کړي دي هغه به انشاءالله سبا د خیره وایي چې هغه ته نسبت د دروغ شوی دی لیکن حقیقت کې هغه دروغ نه دی بلکې هغې ته حیله ویلې کېږي نو دلته دغسې پورې کافي دی. الله فرمای د قوم وتوی چې اجئتنا بالحق وتالله قسم دی فالله تعالی باندې لاکیدن خامخا بازا هغه چل به جوړ کما اسنامکم تاسو دی بوتانو ته دا به ټوټې او ریزه کما بعد ان تولوا مدبرین رستو د دې چې کله تاسو شاکون کیږئ او واپس ته میلې نه راځئ را روان وي نو دا کار به موږ کړی وي نو چې دا خبره دې پر وشوه نو الله فرمایي چې کله دا خلک لاړه هلته ابراهیم علیه السلام دغه کار وکړو دا بوتان یې ټوټې کړه چې کله دا خلک راله او وایي کتله دې هر څه ته نو الله فرمایي فجعلهم وایي ګرځوله دغې بوتانو له د ابراهیم علیه السلام جزازا ریزه ټوټې کړې ځکه خلک خو نه په تبرګي باندې دا بوتان ټوټې کړه الا کبیرا لهم مګر هغه غټ کم چې مشر د دوی هغه یې پرېښودو یا د دوی په عقیده په لحاظ سره دې بوته غټ یا د جسامت په لحاظ سره غټ بوتو لعلهم دې دفاره الیه یرجعون چې دوی الیه دې الله تعالی ته راواپس شي یا د مشر بوت ته راواپس شي او تپوس ته وکړي چې لکه بوته خبرې وکړه دا چا کړی دي او یا دا ابراهیم علیه السلام طرف ته رجوع وکړي چې دا کار چا کړی دی او یا الله ته رجوع وکړي ایمان راوړي مسلمان شي نو قالو دې قول من فعل هذا چا کړی دی دا کار بآلهتنا زم په دې خدایانو پسې زموږ د خدایانو باندې دا کار چا کړی چې ټول مات کړي ریزه کړي دي انه بېشکه شان دا لمن الظالمین چې دا خو د ظالمانو نه دی چې دا کار یې کړی دی. نو قالو دې قوم سمعنا چې اورېدلې دې مونږه فتن د یو ځوان متعلق یذکرهم چې یادوي دغه خدایان په بدو سره زموږ د خدایانو بدي بیانوي چې لکه داسې بوتان دی چې هغه چاله ضرر چاته رسي هغه نشي بچت کولی نشي اخوا کولی او چاله پیدا هم نشي ورکولی یقال له ابراهیم چې ویل کېږي د هغه دپاره نوم یعنې د هغه نوم ابراهیم دی او دغه ځوان دی چې دا زموږ د خدایانو پسې دا بدې ردې وایي نو قالو دې قوم فاتو راولئ راتله وکئ به په هغه باندې علی اعین الناس د خلکو په حضور ښکاری راولئ مخامخ خلک به ویني
لعلهم دې دپاره یشهدون چې ګواهي وکړي په هغه باندې چا وایي که دا کار نه کړی چا به لیدلي خامخا دې ځای پورې مونږ ووایو چې خبره دې ځای پورې کافي شوه د ابراهیم علیه السلام د نمرود دربار ته هغه راغلی او هغوی تپوس وکړو چې دا کار چا کړی دی مخکې تپوس دی هغه کوي دې پورې هغه کافي دی د خیر الله فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده یقینا مونږ ورکړو ابراهیم علیه السلام ته رشده هغه پوهه د دین هدایت د من قبل مخکې د نبوت نه په ماشوموالي کې وکنا الله فرمایي مونږه به عالمین د په حال باندې پوهه لرونکي عالمان اذ قال لابيه وقومه کله چې ابراهیم علیه السلام فرمایل خپل پلار آزر ته او قوم ته ما هذه التماثيل التي سددا دغه بوتان دغه شکلونو والا بوتان التي هغه انتم لها چې تاسو د دې بوتانو عاکفون عبادت کوونکي اکلک ولاړې دې په عبادت باندې نو قالو وی دی قوم دی ابراهیم علیه السلام له جواب ورکوي وجدنا مونږ موندلې دي آباءنا خپل پلاران او مشران لها عابدین د دې بوتانو په عبادت کوونکو باندې چې دې بوتانو په عبادت کولو مونږ هم د عبادت څخه کوو نو قال ابراهیم علیه السلام فرمایل لقد كنتم انتم بشک یی تاسو و آباؤکم مشران او پلاران تاسو فی ضلال مبین په گمراهی ښکار کې قالوا دي قوم ابراهيم عليه السلام تا اجئتنا بالحق آیت راتل کړي دي مونږ په حق سره یا تر غلي آیه مونږ یا تر وړ دي مونږ حق ام انت او یا تی من اللاعبین د ټوخو کوم کې دا تر شاوي او کنه ټوخي کوي نو قال ابراهيم عليه السلام فرمایي چې ټوخي نه کومه بل ربکم بلکې رب تاسو او رب تاسو رب السماوات چې رب د اسمانونو دی او د ځمکې دی الذي هغه ذات فطرهن چې پیدا کړی دي د ارسال وانا اوزع على ذلكم فذكر استاس باندې من الشاهدين د گواهی کوونکو لما حضرت ما تاسو خبردار کړئ او الله او قسم دی فالله تعالی باندې لاکیدن زبخا مخا تدبیر چل بجوړ کما ټوټه ټوټه بکما اسنامکم تاسو دا بوتان بعد ان تولوا رست د دې چې تاسو وګرځئ مدبرین شاکونکي دا ملي چې تاسو واپس کېږئ راځي نو بوتان به ما ټوټه ټوټه کړی فجعلهم الله فرمای وای ګرځول د بوتان ولرا جزازا ټوټه ټوټه ریزه ریزه پتبر سرا الا کبیرا مگر هغه سیوا دا مشرنا لو چې دوی د پاره کم غټو هغه ژوندې یروغ رمټ ټیک ټاک ژوندې خو نو خلو رمټ پرې خو لعلهم دې دفار الیه چې داخلت الیه دې الله تعالی دې مشرب ته يرجعون واپس شي رجوع وتوکي قالوا دوی من فعل هذا من فعل چا کړه دې دا کار هذا دا بیا لهتنا زو په خدایانو باندې انه بشکا من الظالمین دې د ظالمانو نه چې دا کار کړي قالوا دې قوم کې بعض خلکو سمعنا مونږ اوریدلې دي فتن د یوزوان متعلق یذکرهم چې یادوي په بدو باندې په دغه زوم دا بوتان په بدو سره یادوي یقال له چې ویل کېږي دا غته ابراهیم دا غنم دی قالوا دې قوم فاتوا را ولا راتلو کوي فاغه باندې على اعين الناس دخلوا فمخامخ باندې فخکارا باندې راي ولا اخکارای کرای ولا یا خلکو ته مخامخ کوي لعلهم دې دفار يشهدون چې دوی گواهی وکي دوی وګوري هغه چې په دې کار باندې گواهی وکي چې دا کار